که نشته تاسو سکول ته کم ځای ته ځئ د دې لپاره چې کوم دی تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ دلته بله څه مطالبه ده کیل دپاره څه مطالبه کوئ بله تاسو چې کوم دی مطالبه دا کوئ چې یاره مثال په طور دلته موږ ته فلیټونه نه دي پکار جی دې ټیم کې موږ موجود یو سپیریئر ساينس کالج سره محله صدیق آباد کې دلته دوی ته د سرکار د طرف نه څه مسلې راپېښې دي د دوی د لارې چې کومې دي نو هغې باندې خپله قبضه کوي د دې باره کې به تفصیل اورو موږ د دوی نه جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دلته محله صدیق آباد زما نوم د مولانا محمد صدیق پیله چانس او پیله کور مدرسه زمونږ په همدې ځای باندې جوړه شوې ده او دا ډاګه چې کومه ده په هغه وخت کې باغ او دا باغ چې کوم دی د دې دا حصه چې کومه ده دا اوچته حصه ده دا اوچته حصه ده او په دغه کې لښتې او زمونږ چې کوم دی خپل 16 فوټ چې کوم دی موږ خپله لاره اخیستې وه د هغې مطابق باندې موږ بجلي ګیس دا ټول سهولیات موږ په منډو توړو د مشرانو په منډو توړو باندې موږ دا وصول کړله اوس حکومت چې کوم دی رالو قبضه کول غواړي موږ نه دا کومې ستنې دي لګېدلي دي دا ستنې هم دې خوا ته ډاګې تاړئ دارنګې دا ګیس هم موږ نه ډاګې تاړئ او دارنګه ظلم زیاتی موږ سره کوي زموږ لاره ټوله قبضه کوي منګه د دې خبرې اپیل کوو حکومت ته چې په منګه رحم وکوي دا دومره 37 سال زمونږ په دې علاقه باندې وشوه په دې 37 ساله کې دا ډېر په مشکله باندې بشیر خان دی الله وبخي دغسې نور چې کوم دی زمونږ مشران دي په دې ځای کې هغوی موږ ته دا بجلیانو د هر څه سهولتونه راکړي او نن دا سهولت چې کوم دی دا ډاګې ته اړئ او موږ بالکل نامحرومه دلته پرېږدي حکومت سره لارې ډېرې دي په دغه ځای کې د موږ له اسپتال جوړ کړي په دغه ځای کې د موږ له ګراوند جوړ کړي په دې ځای کې زموږ جنکۍ 2 میله 3 میله مزلې کوي پرایمري چې ووایي هغه پیغلی شي بیا چېرته تللی نه شي نو زما په کور کې دا ډاګه شته دی سرکاري ډاګه ده موږ سرکار ته اپیل کوو چې موږ له دلته سکولونه د جنوکوم جوړ کړه د هلکان هم جوړ کړه عیدګاه موږ له جوړ کړه موږ له سهولت راکړه موږ نه قبضه خو مه کوه کنه چې ته اوس الټه موږ نه قبضه کوې او ته الټه په موږ ظلم کوې الټه موږ بې پردې کوې الټه موږ خرابې موږ تاسو نه دغه اپیل کوو او فقط وسلام بسم الله الرحمن الرحیم زما د مشر مولانا محمد صدیق صاحب چې کومې مطالبې پیش کړي زما دا ورونه کشران او زما ورور چې څومره د دوی مطالبې دي او د دوی څومره کمې خبرې دي دغه زما مطالبه ده چې حکومت دی زمونږ دغه درخواست دی دغه عذر دی دغه سوال دی چې زمونږ غریبۍ ته زمونږ بېوسۍ ته دې وګوري زمونږ د ماشومانو ته خړ پړ دې وګوري چې دا په دوړو کې او په خاورو کې ټوله ورځ چې کوم دی رغړېږي نه دوی دلته د سکول نه سکول شته دی او نه پارک شته دی لکه مطلب دا ټول زمونږ حقوق دي بین الاقواني سطح باندې په د اسلام په بنیاد د مذهب او د پښتو او د دې ملک د قانون په دې ټولو په هره دیره کې دننه چې کوم دی موږ مطالبې دي موږ د الله په فضل باندې د موجوده حکومت نه دا مطالبه کوو چې زمونږ دا ډاګ دی دا د ساينس کالج په ډاګ باندې یادېږي او دلته مولوي صاحب خو چې کوم دغه یاد کو دا کم دی تقریبا 55 سال د علاقه کې زمونږ شو زه به درته دا ووایم چې بیرون یې کتوت یو کور نه و سیوا د باغ نه او په باغ کې به کورونه و یو کور په دې رول و چې خانمس کال نه یادېږي د خانمس حاجي صاحب کور و د هغه بچي هم ژوندي دي او د حاجي عزیز سره به یې ورته ویله دا ملکان چې کوم دي زمونږ د پېښور دا ملکان دغه ملکانو دغه عزیز سره و نور ټول تیاره وه باغونه او ځنګلې وي هغه وخت نه دلته زمونږ زندګي ده او دغه وخت نه دلته مونږ قرباني ده الحمدلله دې ټیم ته راورسېدلو اوس چې ټوله دنیا یو رنګ ده او زمونږ سره زمونږ حکومت چې کوم دی ظلم کوي زیاتې کوي نو د دې برداشت چې کوم دی دې غریبو عوامو کې نشته دی لہذا مونږ دغه درخواست پیش کوو چې مونږ سره دې رحم وکړي او دغه مطالبې د پارک د اسپتال د سکولونو چې کوم دی دا دې مونږ له حل کړي او نورې قصې پسې دلته نه راوي دا ډېر غریبانان خلک دي والسلام موجوده د دې علاقې چیرمن هم یم او د جماعت اسلامي د پکې 3 امیر هم یم څنګه چې زموږ مشرانو خبرې وکړي موږ دا دې ته ویو چې د حکومت بنیادی 3 ضرورت دي په هغې کې هیلث دی ایجوکیشن دی
او د صحت چې کومې هغه دي صفایي ده او پاکې اوبه دي دا دي موږ له په کور باندې راکړي. دلته فلیټونه که تاسو وګورئ دا ټول دلته زمونږ یو ماحول دی د گاونډ د یو بل سره د مړي ژوند دي. خو دلته چې فلیټونه جوړ کړي دي د یو ځای نه بل ځای نه خلک به راشي او بعضې خلک به همدغه رنګې پکې جاراګان تېره کېږي لکه فلیټ به والي او پخپله به پکې تېروي. لکه MPA دی منسټر دی هایر ایجوکیشن زه هغه ته دا وایم شوق دلته وزیر اعلی ته زه دا وایم علي امین ګنډاپور صاحب ته زمونږ MNA دی آصف خان هغې ته دا ویو چې مونږ دا ټول خلک د علاقې مشران ولاړ دي د جومات علما مونږ سره دلته ناست دي چې مونږ او DC ته مونږ دا وایو چې مونږ هیڅ کله دا فلیټونه دلته نه پرېږدو. دلته مونږ له د فیمیل سکول نشته دی 10 کیلومیټره کې یا په وزیر باغ کې دی او یا په خونه آباد کې دی. دلته زموږ ته های سکول نشته میډل سکول نشته دی. دلته مونږ ته د سپورټس ګراونډونه نشته دی او دی ویلو چې مونږ به هر NC کې هر UC کې سپورټس فیسیلیټي او ګراوند به جوړو. نو مونږ وزیر MNA ته وایو منسټر صاحب ته وایو وزیر اعلی او DC ته دا خواست کوو چې دا ټوله علاقه به دلته ولاړئ والله که رانه کار وکړي نه رانه والله که دلته بنیاد وباسي او نه رانه خښته ولګئ. پهله به زمونږ دلته دا بلډوزر دی او دا دی چې کومه مشین دا به زمونږ دلته په زمونږ په لاشونو باندې به ګرځي او بیا به رانه خښته لګوي. مونږ ورته دا وایو چې دا ټول علما مونږ سره ناست دي ټولو علاقې خلک هم مونږ سره ناست دي چې دلته زمونږ له سکولونه جوړ شي د فیمیل سکول د میل سکول او دلته د مونږ له هسپتال جوړ شي. په دې ټوله علاقه کې یو د وزیر باغ BUQ ده او هغه هم دومره BUQ ده او د دې آبادي د 10 لکو نه سیوا ده. نو مونږ له دلته سکول جوړ شي BUQ ده مونږ له جوړ شي هسپتالونه او سکولونه او د سپورټس فیسیلیټي دی ورکړي چې کم د ملکونو ګراونډونه آباد دي د هغې هسپتالونه ویران دي. مونږ دې ته ویو چې تاسو خو د انصاف په نوم باندې ووټ اخیستی او د انصاف په نوم خبره کوئ د یوت خبره هم کوئ. تاسو د یوت دپاره چېرته میدان جوړ کړی دی چېرته سپورټ سامان هم د وزیر باغ حال وګورئ تاسو به د 70 کروړه روپۍ پرې ولګېدې اوس هم همغه رنګې ویران پروت دی. نو برای مهرباني دا ټول خلک دا کم مشران ناظمان کونسلان ټول ما سره ولاړ دي د علاقې علما مونږ سره ولاړ دي چې مونږ دلته فلیټ نه منو او که فلیټ تاسو جوړوئ نو انشاءالله تعالی دا ټوله علاقه به دې خلاف ولاړ او چې کوم 32 فوټ چې کوم روډ مونږ پرېښوستی دی حکومت ته مې چې دا روډ ته 32 فوټ ته دې پرېږدي دا 16 فوټ مونږ پرېښودی 16 فوټ ته دې پرېږدي دا روډ ته 32 فوټ کړی شي. احمدي ما زه خو چې کوم خبره کوم نو لکه مشرانو ټولې خبرې وکړلې او ډېرې ښې خبرې وکړې خو لکه ټولو نه اوله خبره چې کومه زمونږ بنیادي دا ده که نه چې دلته زمونږ 16 فوټ چې کوم دی زمونږ د دې علاقې خپله لار ده او 16 فوټ چې کوم دی کم از کم دی به 16 فوټ دی پرېږدي ځکه چې دې کې به دی ویاړۍ هم جوړوي دې کې به چې کوم دی د نور مختلف قسم لارې دغه کوي نو 16 فوټ به دی جوړوي 32 فوټ به چې کوم دی مونږ ته دا لاره مایه کوي. او دویمه خبره زمونږ دا ده چې مونږ ته ضرورت چې کوم د پرایمري سکول ضرورت دی مونږ ته چې کوم دی د میډل ضرورت دی مونږ ته د های ضرورت دی او د دې نه علاوه چې کوم دی د جنکو د هلکانو د دواړو سکولونو ضرورت دی مونږ ته ډېر ضرورت ځکه چې مونږ ډېر پسمانده او کمزوري خلک دلته ډېر دي ځکه چې دلته مونږ سره د گاډي وسایل نشته چې مونږ چې کوم دی وزیر باغ ته یا مثال په طور یا کتوت ته یا بل داسې لرې ځای ته چې کوم دی مونږ خپل بچي بوزو نو دا چې کوم دی زه منسټر صاحب ته او CM صاحب ته درخواست دا کوم چې د دې باره کې چې کوم دی دا مهرباني دې موږ سره وکړی شي د علاقې سره چې موږ ته دا سکولونو چې کوم دی ضرورت دی او دا موږ ته سکولونه پکې جوړ کړي. بقایا چې کوم دی د دې نه علاوه موږ ته د هسپتال ضرورت دی. دلته چې زما سره بیمار په گاډي کې زه واچوم نو علاج ته چې رسوم نو هغه بیمار زما داسې ګډوډ شوی چې زه بالکل چې کوم دی پریشانه شم چې په دې بیمار د څه وکړم. دلته ما سره چې کوم دی سرکار په قبضه کې دا ځمکه شته نو زه سرکار ته چې کوم دی دا درخواست کوم چې دې کې موږ ته هسپتال جوړ کړی شي که هغه هسپتال هر څومره غټ جوړوي نو موږ سره هر قسم تعاون ته تیار یو. او که چېرته د دې ډېرې څلور څیزونو نه علاوه حکومت بل کارونه کوي پلیټونه کوي یا نور داسې څه کار کوي نو د دې موږ دا ټوله علاقه خلاف یو او د دې خلاف به چې کوم دی موږ ټوله علاقه راوځو او دا به احتجاج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما نوم عبدالقدیر خوګاخیل دی او زما د DC نه او د انتظامیه نه سیول ګورنمنټ چې کوم زمونږ دی لګی دی په دې لاره جوړولو کې لکه 16 فوټ لاره ده نو وایي جومات دیوال وران کا او لاره غټه کا. بل دا دی چې دلته ماته لګیا دي چې لکه دا اوازه مکمل 100% ځکه چې دا بنیادونو ته چې مونږ ګورو نو هغه د فلایټونو دغه ده. نو زما د منسټر صاحب نه زمونږ چې کوم مناګل صاحب دی هغه ته هم دا درخواست دی او چیف منسټر ته هم زما دا درخواست دی چې دلته مونږ غریب قبایل اوسېږو او د غریب قبایلو 2 چتو نه زیات کور نه وي. مونږ ته چې اوس فلایټونه جوړوي نو هغه به 20 چته او 25 چته
دغه دا بلډینګ نو دا غینه بس منګه ټوله بے ستری کیږي منګه په دې په حمایت کې چې شل چتا هسپتال لا ته جوړ کا بالکل منګه حمایت کوو ځکه چې دا غینه زمنګ قوم ته وسفیته رسیږي زمنګ زنانه چې کم منګه کم یو دغه راشي نو هغه ته منګ ته مشکلات دي چې هغه ریډینګ ته یا کمپلیکس ته وړو نو زما د حکومت نم دا درخواست دی چې برای مهرباني د دې ځینې کارونو نه چې دی تاسو لاس والی د دې قوم تاسو له ووټ درکړی دی تاسو یې منتخب کړي هستئ نو برای مهرباني د دې قوم خیال هم وساتئ هغې نه پس چې زموږ دا لاره ده 16.5 فوټو دا موږ ته حکومت نه ده پرېښوستې دا زموږ د دې څه مالکانو پرېښوستې ده مولانا صاحب په خپله لاره په خپلو پیسو اخیستې ده ته ما سره شراکت کې په دونه منصبه کې ما سره به نیم په نیمه پارټنرشپ کې نیمه لاره زما ده نیمه به ته پرېږدې دویمه چې دا فلیټونه جوړوي نو ما ته د فلیټونو څه فایده نشته دی الټه زما بېعزتي کېږي ما ته ضرورت د هسپتال دی ما ته د کالج دی ما ته د جینکو د اسکول ضرورت دی ما ته د ماشومانو د اسکول ضرورت دی تاسو دلته فلیټونه نه کوئ مونږ بیا یا کوئ دې دپاره تا له وټونه میلاو شوي دي چې مونږ بیا یا کوي که زمونږ د فایدې دپاره کوئ دا چې مونږ کوم شی یادو مونږ له دا جوړ کوئ زما نوم محمد اسرار دی د جمعیت علماء اسلام سره مې تعلق دی او د سینټ سپیریټ ساینس کالج جنرال کونسلر پاتې شوی یم سابقه دلته چې کوم دی دا کوم کار روان دی دلته موږ ته د 16 فوټ موږ سره خپله ځمکه د موږ ځای ورکړی دی ټیک شوه او دا چې کوم دی موږ له 32 فوټ پکار دی دا 16 فوټ به د حکومت موږ ته پرېږدي صحیح شوه بل دلته موږ ته د پلیټونو ضرورت نشته دلته د ډسپنسري ضرورت دی د هسپتال ضرورت دی موږ ته او باقي چې کوم دی موږ له دلته سپورټس ګراوند جوړ کړي راله موږ له داسې کارونه وکړي چې هغه موږ ته ضرورت وي دی موږ دلته پلیټونه جوړې دي کې به هر قسم خلک راځي دلته او موږ ته دلته ګن جوړیږي کچره به جوړیږي دلته کورونه چې کوم دي دلته ټیټ کورونه دي غریب خلک دي او دلته چې دي د پلازي او دلته بلډینګونه جوړ کړي دا موږ لپاره ډېر ضروري دي زموږ د مینا خان او د آصف خان ایمنیت چې کوم دی د هغې نه دا درخواست دی چې د زر تر زر به دې باندې عمل وکړي او دا کار دې بند کړی شي ټکه نشته تاسو سکول ته کم دی ته ځئ د دې لپاره چې کوم دی تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ شاباش شاباش دلته بله څه مطالبه ده کیل دپاره څه مطالبه کوئ بله تاسو چې کوم دی مطالبه دا کوئ چې یاره مثال په طور دلته موږ ته فلیټونه نه دي په کار